بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. والفصاحة في المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. په دې عبارت سره مصنف علیه رحمت د فصاحت فی المتکلم تعریف کوي چې فصاحت فی المتکلم څه ته وایي. فرمای ملکة دا یو داسې ملکه ده، یو کیفیت دی، یو صفت موجوده ده په نفس کې چې د دې په ذریعه سره متکلم په لفظ فصیح سره خپل په مقصود په ادا کولو باندې قادر دی. فصاحت فی المتکلم دیته وایي چې دا یو داسې ملکه ده چې د دې په ذریعه سره په لفظ فصیح باندې یو انسان، یو متکلم خپل د مقصود په ادا کولو باندې قادر شي. داسې ملکه ده. ملکتون ملکه وی ملکه تعریف وکړو چې وهي کیفیت راسخه، دا ملکه دا یو کیفیت راسخه ده په نفس په نفس کې. ملکه ته د کیفیت لپاره ذکر کو اشاره وکړه دې ته چې ملکه د مقولې د کیف نه ده. کیفیت وی نو صفت ونه وی چې ملکتون وهي صفت راسخه، وهي کیفیت راسخه وی خاصه چې صفت د مقولې د کیف نه ده او کیفیت د مقولې د کیف نه ده. نو معلومه کړه دا خبره اشاره وکړه چې ملکه د مقولې د کیف نه ده. او راسخه په النفس وی، راسخه فی الجسم ونه وی چې هغه راسخی په نفس کې، او چې کله په ځل کې هغه په نفس کې هغه صحیح پوخي او مضبوطی ښه وس کدا په جسم کې راسخو نو دې تم بیا ملکه نه وي. لکه اوس پینواله دی یا تورواله دی، دا په جسم کې دی نو دې ته ملکه نشي ویلی، دې ته عرض وي، کیفیت ورته وي. ښه دا یو عرض دی چې په خپل وجود کې بیا غیر ته محتاج دی، او ملکه چې دا کیفیت راسخه فی النفس دی. بیا ول کیفیت عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير. په دې عبارت سره اوس مصنف علیه رحمت مقوله د کیف چې دی دغه تعریف کوي چې دا کیف څه ته وایي. مقوله د کیف تاسو ته ما مخکې کیفیت نو وی او چې طالب مقوله د کیف پیژني کنه، نو مقوله د کیف ته پیژندلو د مخکې به دا یو څو خبرې لازمي دي دا پیژنئ چې د متکلمینو په نسبت باندې موجودات حادثه دا څومره ممکنات چې دي کنه موجود، نو دا منحصر دي په جوهر او په عارض کې. څه کې منحصر دي؟ په جوهر او په عارض کې منحصر دي. بیا حکماو د دې عارض لپاره 9 اقسام ذکر کړي دي چې هغه ته مقولې د عارض وي. هغه څه دي؟ 9 مرقات کې تاسو تفصیلی بحث کړی دی، هغه باندې شوی دی. لکه متا، کیف، کم، اضافت، اين، فعل او وضع، ملک، انفعال. دا 9 مقولې د عارض دي. کم، کیف، اضافت، متا، اين، وضع، ملک، فعل، انفعال. دا 9 مقولې د څه دي؟ د عارض. او یو مقوله د جوهر ده. دې ټولو ته وایي مقولات 10. په دنیا کې په دې موجودات حادثو کې داسې شی نشته چې هغه د دې نه خالي. خامخا به یا جوهري او یا به په دې عرضیاتو کې یو عرضي. او د هغې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا ټول ممکنات چې دي که نه موجودات ممکنه د دې دپاره دا مقولات بروزن محمولات دي. مقولات بروزن محمولات دي چې خامخا به په دې موجودات ممکنو کې چې څه دا په دې باندې حمل کېږي، په دې کې په یو مقوله باندې حمل کېږي. او وجه څه ده چې ولې به حمل کېږي؟ ځکه چې دا ټول موجودات ممکنو دپاره دا مقولې چې دي نو دا اجناس عالیه دي، او هر یو ذی جنس چې دی نو هغه په جنس باندې حمل کېږي. پوه شو؟ هر ذی جنس په جنس باندې، نو دا مقولات خامخا په دې موجودات ممکنو کې څه دي دا به په دې باندې حمل کېږي، یا به جوهري او یا به صحیح عارضي. ښه یا به جوهري او یا به عارضي. نو مقوله د کیف چې ده نو دا څه ته ویلی شي؟ دا مقولات چې دي نو دا بیا په 2 قسمه دي. یو دا مقوله د کیف کې دا خبره ده چې دا یو مقولات نسبیه دي، یو مقولات غیر نسبیه دي.
مقولات نسبیه دي ته وایي چې تعقل د احدهما موقوف په تعقل د آخر پورې چې ته دا یو پیژنې که نه نو د دې یو دا پوهه به موقوف په دې بل پورې د هغې هغه به ورله موقوف علیه چې هغې باندې وپېژنې ته به هله دا پېژنې او مقولات غیر نسبیه چې تعقل د احدهما موقوف نه په تعقل د آخر پورې نو کوم چې مقولات غیر نسبیه دي هغه دا درې دي کیف کم او جوهر کیف کم او جوهر دا درې واړه مقولات غیر نسبیه دي او دا باقی و چې دي دا مقولات نسبیه دي اوس دا مقوله د کیف تعریف څه دی وایي مقوله د کیف دا یو عرض دی چې تعقل د دې موقوف نه دی په تعقل د آخر باندې او تقاضا د تقسیم او عدم تقسیم هم نه کوي په خپل محل کې په کم تقاضې سره اقتضاء اوليا په تقاضې اولی سره دا د قسمت د تقسیم او د عدم تقسیم تقاضا نه کوي دا مقوله د کیف ده په دې مقوله د کیف باندې په دې کې یو هر تعریف کې جنس او فصل کړي نو په دې کې دا عرض چې وي نو دا جنس ته چې مقوله د کیف دا د اعراض نه ده دا کوم چې نه مقوله د عرض دي دا کیف کې مقوله د عرض ده د غټو جنس شو نو د نه وړو ته شامل بیا چې تاوي چې لا يتوقف تعقل على تعقل الغير او تاسو ما سوي چې مقولات په څو قسم دي په دوا یو نسبی دي نو غیر نسبی دي ته وي چې تعقل د حدیمه موقوف نه په تعقل د اخر او دا باقی دا سودي درې او دا باقی ودی نو دا وی ته وستو په دې باندې دا فصل شو لا يتوقف تعقل على تعقل الغير په دې سره مقولات نسبیه وستو ستې وستو ځکه چې هغه تعقل د حدیمه موقوف ته په تعقل د اخر بل فصل چې لا يقتضي القسمه ولا قسمه چې هغه تقاضا د تقسیم او عدم تقسیم نه کوي نو په دې سره ته کم وستو ځکه کم هم په مقولات نسبیه کې وکړو نو په دې کې خو داخلو نو هغه ته وستو ولي هغه ذاتی تقسیم قبلی هغه ذاتی تقسیم قبلی بیا که کمی متصل او که کمی منفصلی کمی متصل چې هغه په حدودو کې دغه لپاره خپل حدود کنه لکه خط او سطح او جسم دی نور به تاسو سلم کې دغه باس کړی می او کنه جو سنا سم مخ کې کړم د په مرقات کې او غیر متصل چې دی نو د غیر متصل مثال لکه معدودات نو فلا يقتضي القسمه ولا قسمه سره مقول څه شوی ته مقوله ده کم هغه په مقولات غیر نسبیو کې خدای ته وسته او بیا چې وی چې ولا قسمه نو لا يقتضي القسمه اخو تقسیم لذاتی نه قبلی او په ولا قسمه په دې سره ته وحدت وسته ولا قسمه په دې سره ته څه شي وسته وحدت ته وسته نقطه ته وسته ځکه نقطه ویل شي طرف الخط نقطه څه ته وای طرف الخط او د خط غاړه نه ده د خط طرف چې دی دا غیر منقسم دا غرنګي وحدت چې دی نو هغه غیر منقسم وحدت څه شي غیر منقسم نو هغه تقاضا د عدم قسمت کې نو ولا قسمت باندې ته وحدت او دغه وستو نقطه ته وسته او بیا چې اقتضاء اوليا نو دا اقتضاء اوليا نو فصل له خدا فصل احترازي نه دی په دې سره چې احتراز نه دی کړي بلکې په دې قید سره علم بالمعلومات په کې داخل کړو په دې سره په مقوله د کیف کې علم بالمعلومات دای په کې حاصل کړه خو دې ته اشاره وکړه چې د علم چې دی نو دام د مقولې د کیف نه دی ځکه علم بالمعلومات دا تقاضا د علم بالمعلومات هغه تقاضا د تقسیم او عدم تقسیم کوي خو په اعتبار د معلوماتو سره علم په اعتبار د معلوماتو سره تقاضا د تقسیم او عدم تقسیم کوي او علم بالذات تقاضا د تقسیم نه کوي وایي مرقات کې زما یاد دي استاد بیا یاد یا نه خو ما تاسو ته اعتراض کړو چې خلک وایي چې علم مقوله د کیف نه دی نو مقوله د کیف خو موږ وایي چې هغه تقسیم نه قبلې لا يقتضي القسمه ولا قسمه چې هغه تقسیم نه قبلې نو موږ څنګه وایو چې دا علم چې دی نو علم تفسیر دی او دا علم قرآن دی او دا علم حکمت دی او دا علم فلسفه دی او دا علم منطق دی او دا نحو دی او دا صرف دی او دا معانی دی او دا بلاغت دی او دا لغت دی او دا ادب دی او دا ریاضی دی وغیرہ موږ چې د علم دا تقسیم کو دی او علم خو تقاضا د تقسیم نه کوي ځکه مقولې د کیف نه نو جواب یې څه دی چې علم بالذات تقاضا د تقسیم نه کوي په نسبت سره اجزای مقداریو ته نه کوي طول او عمق او عرض علم نه لري چې تا ته لیکل کې علم څومره دی چې دومره خو
یا علم دومره اوږد دی دې ځایواله به هغه د چته او یا دومره پلن دی او دومره اوږد دی وغیره. نو علم په نسبت سره اجزای مقداریو ته تقسیم نه قبلې او دا خو اجزای غیر مقداریه دي. نو علم بالمعلومات، علم په اعتبار د معلومات سره تقاضا د تقسیم او عدم تقسیم کوي. په دې پوه شئ. نو په دې څلورو فصلونو سره دا څلور خبرې وکړي. بیا په دې تعریف کې تاسو ګورئ چې ول کیفیت والفصاحة فی المتکلم ملکة. نو مصنف علی رحمت دلته کې ملکة وی، ملکة چې دا یو ملکه ده. ملکه دې ته ویل شي چې هغه په نفس کې داسې راسخی کنه چې د خپل مقصود نه په تعبیر کولای شي په لفظ فصیح سره. اوس که یو کس داسې کار وکړو چې اسې اچانک شروع شو او فصیح خبرې وکړي یو پیره نیمه فصاحت خبر، نو دا سړی به فصیح شمارلی شي؟ نه. ملکه دې ته نه وایي چې یو پیر به ته دا کار وکړي. ملکه دې ته وایي چې هغه به ستا په نفس کې داسې یو کیفیت راسخ وي چې ته کله هم غواړې نو ته هغه صادرولی شي. چې کله هم ته غواړې چې یاره دا خبره دې طرف ته بوځم، دې طرف ته بوځم، په دې الفاظو یې دا کومه، دقې ته ملکه ویلی شي. او که داسې چې یاره اچانک ستانه وشي که نه، نو هغه خو هسې لکه عربیان وایي هذه رمیة بلا رامین، هذه رمیة لا رامین که نه، وایي بلا رامین، وایي دا خو توکلي چې ورته هم وایي په لنډو الفاظ باندې توکلي، هغه توکلي ښه لکه اگر چې ګل صاحب چکې نو دا څه ملکه نه ده. پوه شئ؟ دا څه ملکه نه ده چې یاره هغه یو کیفیت راسخه دی او هغه د ده سره و چې کله هم دی وغواړي چې داسې د دې څه هغې ته ملکه وایي. او چې کله هسې اچانک وشي او هغه کار فصیح ولې نه وي، خو دا چې کوم دی نو ملکه نه وي. نو مصنف علیه رحمت دغه ته څه وایي فصاحت بالمتکلم دا څه شی دی؟ ملکه ده. دا یو کیفیت راسخه دی په نفس کې. او بیا ورپسې وایي چې یقتدر بها على التعبیر عن المقصود. نو مصنف علیه رحمت دلته یقتدر وی یعبر وی نه وی، یقتدر وی یعبر نه وی. دا ولې نو یعبر یزکو نه وی او یقتدر وی چې فصیح چې کوم دی چې هغه کله په یو خبره باندې په کلام متکلم باندې هغه ته ملکه حاصل شي، نو بیا برابره خبره ده کدي خبرې کوي کنه کوي. او یعبر چې ویلوي نو بیا به مطلب داو چې دغه دې ته ویل شي فصاحت بالمتکلم چې هغه به خامخا فی الحال باغلی گیای او هغه به فصاحت کوي او بیا بنئ ورسته بنئ. که یعبر ویلې بیا دا معنی راتله. او انت یقتدر وی نو چې دې قادر ای دې څه شي دې قادر ای نو چې کله دې په دې خبره باندې قادر نو که بیا استعمالي او کنه استعمالي لکه یو مثال په تور باندې یو کس ته هغه ته د یو څه علم دی، یو کس ته هغه مفتی دی او هغه ته د افتاء په سلسله کې یو ملکه حاصله ده. نو چې کله چا یو مسله راوړی استفتاء وشو دی به هغه فتوا ورکړي، نو په دغه ټیم کې به دی مفتی، او چې کله بیا چاله فتوا ورکړه نو بیا مفتی نه، فتوی نه ختم شو بیا به نه. نو د تعبیر کوي بیا به دا مطلب چې په هغه ټیم دی لګیا دی مفتی دی، خو چې ختم شو فتوا جو افتاء ته لاړه ملکه ته لاړه. نو ملکه دې ته وایي چې دی په قادر کده کوي او کنه کوي، کده دا فتوا ورکوي او کنه ورکوي، خو دی مفتی دی. د قرنګي یقتدر دې ته وایي دا فصاحت بالمتکلم چې دی په لفظ فصیح سره تکلم کوي، خپل د اظهار مافي ضمیر بکې که چته مقرره جو کوي او که مقرره نه لجنه دي کې خو فصیح بیا یې کنه وي یبا. نو ځکه یقتدر وی او یعبرون وی او بیا وی چې بلفظ فصیح نو بکلام فصیح نه وی داغي په ځوی بلفظ فصیح دا ولي بکلام فصیح ولونه وی نو ویلی عم المفرد والمرکبه. دا ځکه وی چې هر پیره خو خلق په کلام سره فصاحت تعبیر مقصود نه، هر شی خدا نه چې ته صرف په مرکب اشیاء باندې تعبیر کوا او هغه وایا او مفردات باندې. نو کله کله د قرنګي یو فصیح انسان چې مل فصاحت المتکلم نو تکلم کله کله په مرکب اشیاء کېږي او کله په غیر مرکب په مفرد باندې کېږي. لکه کله چې ته د تعداد په وخت کې چاته د سيزونو شماري کسته کنه چې لکه ما تر څه دي ته چې لکه دار غلام جاریه ثوب بساط وغیرہ خو تاسو څه دي ته یو شی شماري قلم دې پین دې ټوپۍ دا بستر دا خوب دې کنه ټوپۍ دا بیماری دا یو شی جدا شماري. نو دې د څه ویل دا وګوره تعبیر په مفرد سره شو کنه نو دا لازمي نه ده
چې ته به صرف کلام مرکب یې چې بیا به فصاحت المتکلم او که کلام مفرد نو بکلام فصیح نو نه وي بلفظ فصیح وي نو بیا دا مرکب ته شامل نه مفرد ته پوه شوې که نه په کوم ځای نه پوه شو دوباره ته ووایم ترجمې ته وکړئ